یو طالب نوې نوې تازه تازه امام شه په 1000 روپۍ میاشت مولیانو طالبانو تنخواګانې کوي حاجي صاحب ته پته وایي ښځې ورته یې خاونده اوس بېلېږو ښه مولي صاحب بېلېږو هغه ښځې ګوره زه نوې نوې تازه تازه امام شوی مو 1000 روپۍ دي په 1000 ګوره خاونده زه در سره زندګي تېرومه او یو عجیبه وایي یو اگې باندې د سره وخت تېرو یو ورځ به ته سپین زه خورم زیړ به ته خورې او بله ورځ به زیړ زه خورم سپین به ته خورې او اگې په څوره وایي په 10 روپۍ ده میاشت کې څو اگې لګي 10 100 روپۍ شوې 300 نو 200 مې ته بچ نه کړ او ښځې دا ترکیب دی ښځې ډېر ما ته خو 200 روپۍ بچ کېږي جذباتو کې په ښځو په بعد خبره دوکه نه شي محترم چې جدا شه دی اوس ځان نه پیر صاحب جوړ کړی نور خو پوه نو طالب خو معاشرتي زندګي کو اگې را روانه کړې دی یو شاپر کې ښځې د اگې ول هغې ورته وي خاونده ته یې ولې د اگې به په خوب سکي دی له خو کړیچي په کار دی دوی ښه څوک ورشه کړی یې نو خاونده دا خو په سپوره نه پخېږي دی له خو غوړي په کار دي خاونده چې داسې په کار مولوي صاحب وایي چې تازه تازه امام یم او څه په عذاب اموخته شو لاړه غوړي یې راوړ خاونده غوړي خو یې راوړه خو دا په اور پخېږي دړې په کار دي دړې چې راوړې خاونده ماچس خو د نه هېر شي ماچس خاونده دې له یو 3 خښتې خو انغرې خو راوړه د بازار نه نو څه کې په ډاګه کې پخومه انغرې یې پې باندې خاونده اوس چې مالګه پیني نو هغه اګې خوند کوي چې خورو نو چې مالګې پې واچولې اګې پخه شو خاونده اوس اګې خو سپوره سپوره نه کوي ورشه بازار نه خو یو دړې اوړه راوړه چې کار پې چلو چې اوړې راوړه وایي خاونده دې له خو د اوبو ضرورت په کار دی که چېرته د اوبو ټینکې انتظام دی وکړه اوبو بل یې مقرر کړه خاونده دا به اوس اوړه چې واغږم نو دا زه په ځمکه نه شم هغه خانک وله په کار دی خانک یې پې باندې راوړه اوس خو مې اوړه واغږل نو دې له یو کلپې په کار دی کلپې پې باندې د وی ښځې دا خو لوی ضلالت دی دا مې سو خاونده نو ګوره ما خو درو په یو اګې در سره زندګي دی چې بار راووته یو کس سپی رانیولي وو ماشومانو سپی رانیولي وو مرۍ کې وله پړی اچولي وی څه کوې وی مړکو مې وی د سره یو کار وکړې د کور تیلګه مالګه ورته حواله کې وی د ښځې په مشوره باندې عمل وکړه دی به ډایرکټ مړ شي دی به ډایرکټ مړ شي نو ما وی به بعضې د ښځې په بعضو خبرو به دوکه کېږم نه ښځې یو اګې نه دی خبره کم دی ته ورسوله 1000 روپۍ مې تنخوا ده او 10 زره دې قرضداره کړم زه خو دې ذلیله کړم 10 میاشتې دې ګاڼه کړم په یو اګې کې ما ته خو پته نه وه چې د اګې نه لاندې دومره تیاره پرته وه وایي خاونده نو اګې څه داسې خو نه پخېږي ما خو څه دروغ نه دي ویلي نو زه وایم هغه ښځه محترمو نبي علیه السلام مبارک وفرمیل هغه ښځې له عمره د جنت ټکټ ورکړه که زه نه یېرېدم د خپل امت د اعمالو په سستېدو باندې کومه ښځه چې د خاوند رضا یې او په دغه رضا کې وفات شي نمبر 2 د الله محبوبه دویم څوک دی توجه شته دې جملو ته نمبر 2 هغه انسان عمر هغه انسان کوم انسان چې غریب دی خو د ده بچي د ده بچو ګېډه او د ده د ښځې ګېډه د حرامو د نوړۍ نه خالي ده تمامه زندګي په خپلو بچو باندې چېرته د حرامو نوړۍ نه ده خوړلې دغه سړي له د جنت زیری او ټکټ ورکه نمبر 3 د الله محبوبه څوک ورشه هغه انسان له د جنت ټکټ ورکه کوم انسان نه چې په زندګۍ کې 2 اشخاص رضای چې هغه یو مور دی او یو پلار دی د چا چې زندګۍ کې د مور پلار سره حسن سلوک دی او مور پلار ورته دعاګانې کوي دا جنتی انسان دی او نمبر 3 کوم انسان محبوبه زما محبوب جمله او فرمایله اے عمره نمبر 4 هغه انسان چې تمام زندگی ګناه کړي د ګناه او د هغې نه بعد توبه الله ته وباسي او بیا د زړه خدای د الله د خپل نورانیت نه ډک کړي دته ګناه باندې ورتلل دومره ګران شي دومره لکه چې د څاروي د تن نه پی اوزي او دا پی دوباره پتی کې ورننه باسل ګران دي دته ګناه باندې واپس کېدل دومره ګران دي دغه انسان ډایرکټ جنتي دی شوق سره سبحان الله نو ما ووی هغه انسان چې ګناهونه کوي الله وی د ټولو نه اول خدا خباست دی په دنیا کې چې ستا زړه نه به خپل مینه وباسم ستا زړه نه به خپل محبت او د محمد رسول الله مینه وباسم لکه د درندګانو زندگی تېروه مونځ کې به درته سکون ني عباداتو کې به درته لذت ني په جومات او مرکز کې او فضایل اعمال ته به تنګېږي بوج به یې در باندې پیریان به در باندې ناست وي ډمو ته او اجراګانو ته او هلکانو ته او بدکارو ته او بدکردارۍ ته او بدعملو ته او بدفعلو ته
به خوشحالېږي بس په دغه حالت کې به دې مړ کړم او ځان ته به دې بربنډ کړم او ځان ته به دې بربنډ سملم. اندامونه چې ستا بربنډ دي سته لاس او خپو باندې څومره خفه کوي ته څومره دا ځان د خوږ نه ساتې چې خوږ نه شم بیا زخم په اسانه نه جوړي. الله وایي په زخمونو کې به درله مرچکي واچوم قبر کې دغه زخمونه به درله قبر کې په اور باندې داغدار کړم د جهنم او عام زخمونه بني زخمونه به په درندګانو درله اخرم ماران به در باندې مقرر کړم ستا په هغه وجود باندې چې ته پې باندې خفه کېدې په قبر کې ماران به پې مسلط کړم غوښې به در نه خوري او هغه غوښو له به بیا د جهنم په اور باندې داغونه ورکوم. دا ولې ربا خدایا دا ځکه چې ما ګناه وکړه د شیطان په صف کې ودرېدم او الله ته مې خفه کړې نو الله وایي ستا د زړه نه مې خپله مینه ویسته او ځان ته مې ذلیله کړې ذلیله زندګي به تېرې. الله دې موږ د دې نه وساتي آمین ووایه. الله دې زموږ تمامه زندګي زموږ الله دې ناستا پاستا مال جان اولاد په خپل رضا او دین باندې ولګي آمین ووایه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالی کې قبول او منظور کې. الله زموږ زړونه د الله او د محمد رسول الله د مینې نه ډک کړي. خدایه دا زړونه د دغې نه خدای خالي نه کړي. الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادثو نه وساتي. د مجلس کې که څوک بیماري یو ملګري ویلي والده مې بیماره ده خدای شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. څومره ملګري چې مجلس کې حاضري کوي او نه دي راغلي څه مشکلات دي خدای مشکلات یې حل کړي. کوم ملګرو چې حاضري کړو خدای قدمونه یې په تله د نیکۍ کې واچي. د هر قسم مصایب او مشکلاتو نه خدای وساتي. د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ورکړي. د چا بیبیان نی صالحه بیبیان ور نصیب کې. د چا اولاد نی خدای صالحه عالمان اولاد ور نصیب کې. که څوک قرضداري په دې مجلس کې د قرض د عذاب نه وساتي الله په وخت ځنکدن باندې دا پاک او طیبه کلمه نصیب کې په جبا چې لا اله الا الله محمد رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات